کور کې جی ایسیګان هم پې چلوه او دکه شان د وړو ماشین هم پې چلوه، خپل کاروبار هم پې چلوه او پټو کار هم درته کوي لکه ډېر زیات. په دې باندې وړو ماشین هم چلولی شو، وړو ماشین هم چې دغه کولی شي پې چلولی شي، د دې نه پیسې ډېرې اخیستی شي او دا چې چا وس رسي نو انشاءالله دا پلانټ دې ولګوي او انشاءالله دې پیدا به ورته میلاویږي، نقصان یې نشته. دا ګورې جی ماشاءالله ماشاءالله دا د دې شیشو نه چې کومه دی تارونه راکوز کړي او دا وګوره 3 انچه پمپ یې پې لګولی او ښه مزېدار او یخې اوبه دي ښه، بس لامبلو ته مې پکې زړه کېږي ورغوپه کېږي، خو ځمکې وي که نه په هغه شان به ورته دا ځمکې انشاءالله 2 ورځې بعد ښکاري. نو یو غټه زبردسته تجربه هم ده او ډېر خلک داسې کورونو کې چې کوم پلانټ ولګوي نو دا زول نه یېرېږي، وایي چې زول رالو نو به دا به ځان سره اوچت کړي او ماتې به یې کړي شیشې، نو چې داسې سیسټم دی ولګولو بس راټولوئ او بیا یې خوروه او بس ښه مزدار د کور ته کلیکشن لګوه چې څه ټایم درته ضرورت یا که ټایم یې لګوه. کور ته به یې وړم راوړم د چوکیداره خرچې نه هم به بد شم. هغه هم دی چې کم از کم 30,000 روپۍ میاشت حسابی نو کال کې څونه راځي، غټه خرچه ده. انجینیر صاحب تاسو دې مشوره ولې ورکوله غریب په 15 لکه باندې ټول سیسټم کېدو تاسو 12 لکه کې راوستو، دا مشوره مو ولې ورکوله؟ نو بس جی زمونږ د کلي دا حال دی چې چوکیدار مو ساتلی و دی له او چوکیدار په موجودګۍ کې چې دی نو زمونږ نغلاو شو هم د سولرو انویټر لاړو، نور څه سامان مامان پکې لاړو، بلا سامان یې ځکه تاسو هله مشوره ورکړه چې بی بس په یو ځای باندې د 11-12 لکه روپۍ خرچه وکړو بس زندګي دی به انشاءالله سکون سره. بالکل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، نن درته د سولرو یو بله فایده ښیم چې په خیبر پښتونخوا کې دا ډېر زیات کم پلانټونه دې ټایم کې موجود دي او د دې فایدې هم درته ښیم او چې دې کې څومره فایده دا ورکوي دا پلانټ جوړېدل. دا هغه پلانټ دی چې دا به پوخ نه لګی، دا به ځان سره کور ته وړي راوړي چېرته بل پټي ته وړي یا غم خادی کې چاته ورکولی شي یا دکان کې ویل وغیره کې عید هم استعمالولی شي او دغه شان دی ایسیګان په چلولی شي، د دکان چېرته دکان اختر راشي په هغې کې هم په فریزر وغیره استعمالولی شي. لکه ډېره زیاته فایده ده. فایده یې په دې وجه ده چې دا په ټرالۍ کې وړي او راوړي او زبردست پلانټ یې جوړ کړی. دا چې کوم انجینیر جوړ کړی هغه هم په دې ټایم کې موجود دی، چې کوم زمیندار جوړ کړی هغه هم موجود دی. راځئ تپوس ترې کوو چې دې فایدې څومره دي او نقصانات یې څونه دي، دا ټول حقیقت را سره په دې ویډیو کې وګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا تاسو انسټال کړي دي جی؟ او جی او دا اوس دې ټایم کې څومره لوډ برداشت کړی دی؟ دا 12 امپیر کې روان دی جی. 12 امپیر ورکوي. او جی ماشاءالله او بیې خو هم ډېرې تیزې روانې دي، د ملګرو ته هم به ښکاري. دا راته ووایي چې دا تاسو څونه پلانټونه په خپل دغه کې جوړ کړي دي؟ یاره موږ نه تعداد نه بار دي نه مو دي شمارلي. دا قسم پلانټونه چې کوم دي قسم تقریبا دا 15 شو جی. 15 شو. او په دې کې فایدې څومره دي، نقصانات یې اوسه پورې راغلي که نه جي؟ یاره الحمدلله اوسه پورې چا شکایت نه دي کړي او فایده پکې ډېره ده. پټي کار دی په خلاص کو نو بس د اوبو خو هر ټایم ضرورت نه کور ته ضرورت اینی ټایم وي نو بس کور ته چې یو سي نو دا یو سیټ دی ولا کولاو کو بس کور ولاړ یاسم کور بلیم ته غشته شي درځي. دا خو تاسو 3 پیس سیستم جوړ کړی او جی دا سنگل پیس ته راوړي بیا او جی دې سره یو فلټر مونږ لګو هغه ورته بیا دا زم ولا پرې هم غي د پاره دی. او جی دا وګورئ جی دا بالکل د کور استعمال لپاره هم برابر دی او پټي 3 پیس دپاره اوس غټ موټر پې د اوبو لګېدلی دی. دا وایي چې په ورځ کې به 15 جریبه ځمکې نه هم زیاته دا اوبه کولی شي او تاسو دې ته ګورئ ماشاءالله نن لومبنی ورځ یې ده د چلولو او دی دا ماشاءالله سیسټم جوړ کړی دی او ډېر زیات ترې خوشحاله هم دي. مبارکي درته لومبنی در کومه چې شی کامیاب شي. ډېر شکریه جی ستاسو مبارک شي. او دویم راته دا ووایي دا ذهن مو راغو څنګه چې بی دا شی جوړومه پوخ پلان مو ولې نه لګولو چې په دې مو دونه ډېره خرچه دا خو بس د علي بای دعا ده، یو رور مثال مې رور مم ده ده را مشوره راکړې وه د یو 2 پلانټ مخکې مې لګولي وو نو بیا زه جلبیا لړم نو یو جلبیا کې دا جوړ شو نو مین خبر ده چوکیدار ډېره غټه مسله ده او لکه چوکیدار نو بس او موږ دلته نور ځمکې دي نو موږ یو ډبل کار به راته کوي نو په دغه وجه باندې لکه تاسو دې وجې باندې وي چې بس کور ته به وړم راوړم د چوکیداره خرچې نه هم به بد شم. هم چې کم از کم 30,000 روپۍ میاشت حسابی نو کال کې څونه راځي، غټه خرچه ده. بل کله جیمي کې لکه بارانونه وي ضرورت نشته بس وي تر کور ولاړ دی بیغمه نو مین خبره دغه د ګاډي موږ ته شکر د خپل دي نو ټیکټر سره ولاړ دي نو بس اوس د خرچه په دې څونه وکړه؟ یاره 12 لک روپۍ به
ټوټل شوي 12 لکه 12 لک روپۍ خرچه وکړه اوس انشاءالله کو زندگی ولا الله ورکړي نو لس 15 کالو لپاره مکمل بیغمه ان شاء الله بیغمه وي بس ان شاء الله استاد دې څو کاله ذمہواری وي صدا سے دغه شته لري دا 25 سال لایف کمپنی یادی او 12 سال وارنټي یادی 12 ساله او جی صحیح ده لکه ان شاء الله کو تاسو له الله زندگی درکړي نو بس تاسو بچول هم دا پیدا لري بالکل ان شاء الله او نور غم خادم په خمسدار هر څه پکې په دې هر کار کې اوس چې سړي پکې اړه غواړي بس استاد درته څه ویل چې څه صدا کولی شي دی وی د وړو ماشين چلیدله کور کار چې سونی کوي خو مو سره د وړو ماشین هم کولو کا ان شاء الله بس زکه چې کار دی برابر دی اوس ان شاء الله اراده مده شي او بکو ان شاء او الله چې خلک د سوال وي د غنمو من په 200 وړو کې ته فصل وړو کا زکه چې تیار شي دی لګول بالکل ان شاء الله اراده مکړه دا مشوره خو دی علي بګرا کړی دا نو ان شاء الله نیم په نیمه به ډیسکاونټ خلک کون بکو ان شاء الله زبردست یره چې داسې زړه دی کو الله ورته د دې ارسه درکې ان شاء الله او په دغه اراده باندې چې کې زکه چې چاته څه فایده ملاويږي بیا ور په زمونږ د کلینم خلک وړه وړي واو چې ریټ کمی نو خامخا پر دي نو زبردست او نور دکان کې هم استعماليږي کنه هر ځای کار کیدا بچ کم ځای له رسول بس خالی سیستم ورکو بل چلیږي به اوس دا سونه موټر مو په لګولې الته د بجلی 10.7 فور دی 7.5 فور او درین چو برولي درین هي پریشر درین چو پهلا مودا پزما کال تک کړو او بس دلته کې چوکیدار سره باوجود هم چې سیف نو بس بیا مودا سوچو کو دا غلار بل لار مشته ده نه یاره زه خو ما د ټولو خلکو ته دا افر ورکي چې دا سیستم ولګي ځکه چې تاسو وي د چوکیدار نام خلاص به کور ته وړه خپل کور انجینیر صاحب تاسو دې مشوره ول ورکول غریب په 15 لک باندې ټول سیستم کېدو تاسو 12 لک کې راوستو دا مشوره مو ول ورکول نو بس جی زمونږ د کلی دا حل چې چوکیدار مو ساتلو دیلا او چوکیدار په موجودګۍ کې چې دی نو زمونږ نغلاو شو د سولر انورټر لاړو نور څه سامان مامان پکې لاړو بلا سامان ځکه تاسو له مشوره ورکړه چې بای بس په یو ځای باندې دا 12 لک روپۍ خرچو کو به زندگی دی به ان شاء الله سکون سره بالکل کور کې جی ایسیګان هم په چلاوا او د کشان د وړو ماشین هم په چلاوا خپل کاروبار هم په چلاوا او پټو کار هم درته کوي لکه ډیر زیات سہولت دی او دا کامیاب هم به ان شاء الله جی بالکل بل دا کوم زمیندار ته ضرورت هغه سره لازمي ټیکټري لکه ټیکټر هر زمیندار ساتي لکه دې ته صرف د ټیکټر ضرورت دی د وړو او بس چرای والی بس ټیکټر ته بس خپل کار په کوا او بدا دې په سیټ ولاړی چې ما خام زی ځان سره بوزا زبردست خو دې د پر سوچ ر به زمیندار زه خو هم چې بیا یو سل جره بزمه کوي نو بیا والا خوړو تعداد نشته چې سونه ساتل شي تاسو هغه خو تاسو ګوره مین شي د زمیندار د پاره د وبو دغه چې وبو د پټی توینو بیا خوار قسم فصل هم تکرل شي او فائدې ډېر غشته شي څنګه چې تاسو غتله د دې پلانټ هغه ټول فائدې مو درته وي چې به یو ځل په دې مو خرچو کا بس پوره زندگی بیا بیغمه شي چې سونه الله زندگی درکړي نو کم از کم 15 شل نواله 15 کالو پورې د دې پلان د خرابېدو سم مسله نه راتلی شي نو دا اوس دا پلان چې لګولې دي چې کم مالکان دي هغه کې یو کس سره خبره کوه چې کاکا دي چې دا 12 لک روپۍ لګولې نو دغه به زړه کې کرل ریبل چې یار کامیاب بشي او کامیاب بنشي نو ماشاءالله نتیجه خو بالکل مخامخ کاری تا اوس پیغام بسم الله الرحمن الرحیم دا ډیر کامیاب شی لکه پدې تاسو وکتل چې پدې خشک کې او بکم ځوي د دې نه مخکې تاسو یو کاکا سره خبرې مو کې چې بدل تخوان نه وستل او یو مشر سره مخکې خبرو کړه دلته نه بل افغان دي سین غاړي ته بوتلو او کې دوه لپاره چې وب بنوي سین غاړي ته کم از کم 3 کیلومتر لار بالکل 15 کیلومتر لار د دې نه بدیتل سین غاړي ته افغان بوتل او کې دوه لپاره اوس خو الحمدلله دې تقریبا دغه 12 لک روپۍ ولګولې خو دا دې ځکه ته فائدہ نشي غشته دا دې سره 15 نور فائدہ غشته شي لکه څنګه چې تاسو وکتل چې دی اوه چې مونږه نو فائدې خو تاسو فائدې د دې دومره فائدې دي کنه چې لکه څنګه تاسو د نمخ کې دا لګېدلې ودلته کې پزما کا پرتی وي پلان نو لکه دغه ټرالی ور سره نه و نو په دغه موجودګۍ کې چوکیدار دلته کې او دغه چې مانځه ته لاړو دلته نغلاو شو دا ما هم چې تزي سوخه راغونډه کازان سره یو سکور کېده او زمیندار خاصه پټیلا چې راځي نو ټریکټر کې راځي اکثر ټریکټر وي او چې راشي پټیلا کار مار کوي باندې په ټریکټر باندې ای ورکاګه کټر پکوا چې فارغه کې فزان پس دا ټرالی وتړو کوړته واپس بوزا او ټرالی ځان سره وتړو ور سره ورکی بکینی خدمه بلاړم شي دمه برام شي او دلته کې د دې غټه فائدہ دغه دا چې تاسو وخت ځان سره راغونډه کا صادر راوالو پوګه او بزا کاکا وی یو ورځ می وی په ډیزل باندې
دلته کې تماکو به کول نو څونه خرچه راغلی وه؟ 19,000 روپۍ په دې باندې